زموږ علما یو خبره کوي چې اذان دا پنځه ټیمه چې مونږ ته اذان کیږي، کم سړی چې د اذان د الفاظو ادب کوي، مثلا اذان شروع شو دی روټۍ خوري په ځای پرېږدي، چیس کی په ځای پرېږدي، خبرې کوي په ځای پرېږدي، قرآن کریم وایي بندي کوي، د قرآن تلاوت کی بندي کی. نو کم سړی چې د اذان ادب کوي او د اذان په دوران کې چپ شي، د دې فایده دا ده چې د مرګ په ټیم کې به د دې سړي کلمه شهادت نصیب کیږي. سبحان الله. او دا ټولو نه ګران کار دی دا کلمه نصیب کېدل. قسم په خدای دا د دې نه ګران کار او بل شته نه چې سړی په آخر کې ایمان تیر کی او کلمه شهادت په ژبه باندې راشي. دا ډېر ګران کار دی. خدای دې زموږ خاتمه ښه کړي. آمین. نو د اذان د ادب برکت دا دی چې د مرګ په ټیم کې به کلمه طیبه نصیب کیږي. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په زمانه کې یو لوارو، لوار دا اور باندې اوسپنې ګرمۍ او کنه کږۍ او نیغۍ دغه امام احمد ابن حنبل سره جوخ داغه کورو. نو د شپې به د وکړه چې امام احمد ابن حنبل ناسته حدیث لیکي یا مطالعه کوي. نو ده به په زړه کې راغی چې کاش چې زمام دا بال بچ نه وی او دا مزدوري مې نه کولی، نو به د ده شاګردي به مې اختیار کړی وی. داسې د پیغمبر حدیث به ما په ګنټو ګنټو لوستل، مطالعه به مې کوله. خو مجبوري مې دا ده چې بچي مې دي چې مزدوري ونه کوم کار نه کېږي. یو شی و په هغه لوار کې، عام لوار سړی و، په پنځه ټیمه مونځ یې کولو، تلاوت یې کولو بس. خو کله به چې هغه اوسپنې ټکولې او سټک به یې داسې اوچت کو اوسپنې وهلو دپاره داسې، او مؤذن به ووایي چې الله اکبر الله اکبر، نو ده به فورا سټک داسې لړپ او به وی چې دا د الله نوم دی او د الله د نوم ادب دا دی چې دا سټک به زه دې خوا نه راپرېږدم، بس به یې وکړم. څه زمانه بعد وفات شو، امام احمد ابن حنبل ته مخکې وفات شو، دا چې ورپسې وفات شو. چا خوب کې ولیده چې په جنت الفردوس کې د امام احمد ابن حنبل سره یو ځای ناست دی، خوراک کوي. دا بزرګ وایي چې ما د ټولو بزرګانو سره لاسونه میله وکړه، دا مې چې وکتو ما وایي چې دا خو لوار دی. وی ورغم ما ورته چې سلام علیکم علیکم، ته څنګه دلته راغلې؟ دا خو د دې لوی اولیاو او د محدثینو ځای دی، دا وایي دلته اعزاز او اکرام الله کوي، ته دلته څنګه راورسېدې؟ وی ما ته ښه پته ده او تا ته هم پته ده چې زه لوار یم، عالم خو پرېږده چې د حدیثو طالب هم نه یم، خو دا دلته چې رالم نو ما په زړه کې دا تمنا کوله چې کاش زه په جنت کې د امام احمد ابن حنبل ګاونډي شم، لکه دلته یې ګاونډي یم چې هلته هم ګاونډي شم. او دویمه دا چې ما څلور څه عمل نه دی کړی، خدا دې چې کله به مؤذن د الله نوم واغستو او زما به سټک په لاس کې داسې به مې اوچت کړی و، نو ما به هغه په اوسپنه نه راپرېښود، وروسته به مې لړه کړو
چې د الله نوم یې واغسته. نو د دغه ادب په برکت الله پاک د دې مقام ته ورسوه. نو زما محترمو هر زما دا دی چې څه کېږي په ادب کېږي، څه چې کېږي په ادب کېږي. څومره چې سړي کې ادب زیات وي دومره به د اعلی مقام دنیا کې بیا مومي او آخرت کې به مومي.